د فیسبوک نه تاسو ښه په اسانۍ سره روپۍ ګټلی شئ. په دې باندې موږ ویډیو کړی وه، نو یو کس وایي زما 2 کاله وشو ما خو ته 1 روپۍ ونه ګټله، او زما سره پیج دی زه هغه پیج چلوم، نو د هغې په تر خو ته ما 1 روپۍ ونه ګټله. نو تا چې کومه لاره اختیار کړې ده هغه لاره به غلطي، یا ته په سوشل میډیا باندې چې کم کسان تا فالو کړي او ته د هغو ویډیوګانې ګورې، نو تا هغه لاره د هغو اختیار کړې ده، د دې د وجې نه ته روپۍ نشي ګټلی. چې کومه خبره کوي هغه به د روپۍ ګټي، خو ته د روپۍ نشي ګټلی. دا موږ تاسو ته په هره ویډیو کوو، په هره پیره موږ تاسو ته وایو چې تاسو د دغه کسانو په شان کار نه شئ کولی. ولې چې هغو خپل چینل یې مونیټایز کړی و، زما چینل مونیټایز دی، پیجونه مونیټایز دي، زه بل پیج چې جوړ کړم هغه هم مخکې تلی شي، خو ستا هغه نه شي تلی. تا یو پیج جوړ کړی او په هغې باندې ته د هغه کار ته کوې، پردۍ ویډیوګانې رالې او هغه ته ورخېجې، نه د پردۍ ویډیوګانو نه چې دی روپۍ نه ګټلی کېږي. په دې باندې هسې محنت مه کوئ، په دې باندې دغه شانتې روپۍ ګټلی کېږي چې ته د یو کس پیج چې دی هغه پروموټ کوې. زما ویډیوګانې دي اوریجنل دي، او زه تا ته یم چې زما نه دا 500 والا یا 1000 والا او زما دا ویډیو چې دی دا د خپل پیج نه شیر کا. نو په دې طریقه تاسو د پردۍ ویډیوګانو نه چې دی روپۍ ګټلی شئ. ستاسو سره غټ غټ پیجونه داسې نورې طریقې پې هم دي، په هغې دې ګټلی شي، خو داسې نه شي ګټلی چې ستا دغه پیج چې دی دا مونیټایز شي او ته د هغې نه روپۍ وګټئ. کم کسان چې تاسو ته طریقې ښایي دا راته نه یم چې هغه دروغ وایي، هغه به هم په خپله ګټي، خو هغو له طریقه ورځي د څه ټایمه پورې هغه ګټي، د هغو پیج چې خراب شي هغو ځان له بل پیج جوړ کړي او پیج چې دی هغه مخکې هم بوی شي. خو دا کس چې تا ته ویډیو جوړوي نو د ده بیا دغې ته ضرورت نه راځي. هغه چې تا ته کوم ډالر یا ورسره ښایي نو دی بیا تا ته دا طریقه ولې ښایي چې دومره ټایم خرابوي او ویډیو چې دا جوړوي، دی ځان له بیا را پردۍ ویډیوګانې راغستلی دغه به یې خېجولی که نه، خو ده ته پته ده چې په دغې کې څه نشته، په اوریجنل ویډیوګانو او په دې کې چې دی هر سره به تا ته میلاویږي. لکه اوریجنل کنټین چې ته جوړوې نو د هغې نه وروسته ته د دې نه روپۍ ګټلی شي. خپل فیس خپل اواز چې دی دا ته استعمالوي، لکه خپل شکل پکې ښې او خپل اواز استعمالوي، نو ته ښه په اسانو چې دی د فیسبوک نه هم روپۍ ګټلی شي، د ټیک ټاک نه هم ګټلی شي، د یوټیوب نه هم ګټلی شي. دغه شانتې نور چې کوم دغه دي د پیسو د ګټلو ځایونه دي، د هغې نه ته روپۍ چې دی دا ګټلی شي. خو دغه شانتې که ته د یو او د بل لارې نو ستا چینل هم ډیمونیټایز کېدی شي، ستا پیج هم کېدی شي، او ستا د ټیک ټاک اکاونټ چې دی هغه هم ډیمونیټایز کېدی شي او د هغې نه وروسته ته روپۍ نشي ګټلی. نو د کم کس چې وایي چې 2 کاله زما وشو، نو ته محنت وکړه، اوریجنل کار وکړه، بیا به درته زه طریقه ښیم چې په هغه طریقه ته کار کوې، نو ستا چینل چې دی دا به هم مونیټایز کېږي، ستا پیج به هم مونیټایز کېږي، او ستا ټیک ټاک اکاونټ چې دی دا به هم مونیټایز کېږي. خو په اوریجنل کې هم ځینې غلطیانې دي چې هغه ته کې په ټایټل ډسکرپشن کې په ټیګ کې به دې کې ته غلطیانې کې، نو بیا هم ستا اکاونټ چې دی دا نشي مونیټایز کېدی، تا ته به مسلې چې دي دا به راځي. نو هر شی چې دی هغه به ته فالو کوې، د هغې نه وروسته چې دی ته روپۍ ګټلی شي. لکه تعلیم به د دې حاصلې نو هلو ته روپۍ چې دی دا ګټلی شي. اول تعلیم حاصل کړه، بیا وروسته چې دی ته محنت کوه. چې دغه شانتې ته محنت شروع کړې او ته په چل نه پوهېږې، نو ته پیجونه چې دی دا به خرابوي، خو دغه یو چلي چې د هغې سره به ستا تجربه کېږي. او داسې نه ده چې نن تا پیج جوړ کړه او سبا به ته د دې نه روپۍ ګټې. دا چې دی دا وخت خالي، د کاله پورې هم وخت اخیستی شي، د 2 کالو پورې هم دا وخت اخیستی شي. داسې نه چې نن تا جوړ کړو، یو خو یو چانسي شی دی چې تا جوړ کړو، په یو څو ورځو کې ته وایرل شوې، خو تا ته چې روپۍ میلاویږي نو هم په هغې کې 15-16 میاشتې تېرېږي. چې کله ته په एकदम وایرل شوې، په ورځ نیمه کې وایرل شوې، نو هم به تا ته 15-16 میاشتې پس چې دی تا ته به روپۍ میلاویږي.